آیت د پاره نازل کړی دی او دا غي تذکرہ الله تعالی په دویمه سپاره کې کړی دا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس د رمضان المبارک په میاشت کې الله تعالی دا قران کریم نازل کړی دی خو دې د پاره هدى للناس چې دا به خلق به د دې په ذریعہ باندې هدایت به عمومي د غرنګ یو ځکه بل الف لام میم ذالک الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين چې متقیان به د دې نه فائدہ اخلي نیکان خلق به د دې نه فائدہ اخلي او دا غرنګ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم و قران کریم هغه لاري طرف ته او هغه دین طرف ته هدایت کوي چې هغه ډیر زیات سیده ده نو قران کریم دا الله تعالی د انسانانو د هدایت لپاره نازل کړی کتاب دی او کله دې کتاب نه علاوه څوک په بل کتاب کې یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه علاوه د بل چا په تعلیماتو کې خلک هدایت او واعظ او نصيحت او تذکیر او تدبر او دا ګوري نو دا خلک ټول بسې بیا دا به خدای ښه د خپل د عقیدو سمول لپاره خپل د ژوندۍ د تبدیلی لپاره خپل په دې ژوند کې د انقلاب راوستل لپاره کوم کتاب ضروری دی قران کریم ضروری دی او دې ته بس کول غواړي الحمدلله الله موږ له توفیق راکړو چې موږ ورته کېناستو الله تعالی دې د ختمولو د سوي نه توفیق موږ لراکړي قران کریم نمونه وسودینو علماء کرامو چې څومره ذکر کړی دی او هغه ټول مجموعه را جمع کینو علماء کرامو د قران کریم 130 نمونه چې دینو دا ذکر کړی دي ښه او پاغي کې بیا مشهور 15 نمونه دي هغه ته د قران کریم اسماء عالم هم وای اسم عالم چې دا د قران کریم صحیح خپل نمونه دا 15 دي او نور د قران کریم صفاتی نمونه دي صفت پکې ده دای ذاتی نمونه دي هغه کې القرآن مونږ تاسو ورته ټول قرآن وایو دا په قران کریم کې دا القرآن ذکر 67 پیری چې د قران کریم په قران کریم کې د قران نوم په القرآن سره ذکر کړی شوی دی او قران ته قران ولي وای د تزکه قران وای چې دا بار بار لوستل کېږي مونږ تاسو یې سکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وخت نواله تر د وسه پوری د حافظان او قراء حضرات او مسلمانان قران کریم بار بار وای نو د دې د وجنه قران کریم ته قران وای دویم نوم د قران کریم چې دین هغه الفرقان دی الفرقان څه معنی ده دا به فرق راوستون کوي ښا د حق او د باطل په منځ کې فیصله کوونکی او فرق راوستون کې کتاب کوم یو کتاب دی هغه قران کریم دی نو که یو سړی تاسو حق او باطل معلوموي کنه دا غي د پاره یا دا معلوموي یو انسان چې آیا زه په حق روان یم زه په صحیح لار یم که په غلطه لار یم هغه د قران کریم راوخلي نو چې کله قران کریم د اوکته د ولوست او بیا د خپل ځان جایزه واغسته چې زه څومره عامل په قران یم کله د ژوندۍ د قران مطابق و او د ژوند د قران مطابق نو دا څه دی دا انسان کامیاب دی او دا په حق باندې دی خو کچرته زموږ استاد ژوند د قران نه جدا نو بیا به موږ سې په باطل باندې نو د قران کریم نو بل الفرقان دی او دا په قران کریم کې درې ځله راغلی دی بل د واعظ او نصيحت د دې لپاره او د تذکیر او د یاد دهانۍ لپاره الله تعالی قران کریم نازل کړی دی نو د دې وجنه د قران کریم یو نوم الذکر هم دی او دا په قران کریم کې 46 پیری شپږ پیری راغلی دی الکتاب هم قران کریم ته وایي د پاولنی کتاب کې په اولنی آیات کې د سورۃ البقره ذالک الکتاب راغلی دی د غرنګ په قران کریم کې الکتاب 77 پیری راغلی دی کتاب جمع کول ته ویل کېږي نو د سابقه انبیاء کرامو دغه واقعات او د قرنګ د واعظ او نصيحت د چې څومره آیتونه دي د قران کریم کې جمع کړي شوی دي د دې وجنه دیتا الکتاب هم وایي تنزيل قران کریم ته سوای یو تنزيل هم د دې قران کریم نوم دی تنزيل مطلب لګ نازل کړی شوی یو انزال دی یو تنزيل دی په قران کریم کې څه دي دوه ځله ده نزل الكتاب او انزل الكتاب دا په قران کریم کې راځي یو انزال دی مطلب دا انزال دی ته ویل کېږي یو چې په یو ځای باندې را نازل شي نو قران کریم دوه پیری انزال شوی دی سو پیری یو ځل لوح محفوظ ته دی انزال شوی دی نازل شوی دی ټول مکمل قران کریم په لوح محفوظ کې چې کوم قران کریم دا بالکل داسې دی لکه زمونږ د مصحف په دې ترتیب سره غلط لیکل شوی دویم ځل باندې بیا پوره انزال د قران کریم یعنی پوره نازلېدل د قران کریم دا د لوح محفوظ نه بیت المعمور تشوی دي کوم چې دا فرشتو د عبادت خانه د په اسمان کې ده او هغه تم بیا قران کریم په یوځای باندې نازل کړی دی او دا په رمضان المبارک کې په شب قدر باندې دا نازل شوی دی الله تعالی قران کې فرمایي ان انزلناه فی لیلۃ القدر
چې مونږه قران کریم دا څه دی په ليله القدر کې نازل کړی دی. نو په ليله القدر کې دا د چرته نازل شو، دا د لوح محفوظ نه بیت المعمور هغه ته نازل کړی شو، او دا هغه نه بعد بیا قران کریم تنزیل دی. څه شوی دی؟ انزال نه بلکې تنزیل شوی دی، لګ نازل شوی دی، او دا تقریبا 22 کاله او 15 میاشتې داسې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې غار حرا کې دا نازلېدل شروع شوی او تر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات پورې په سورۃ بقره کې بیا هغه آیات ذکر دي چې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله. هغه آیات چې دنو د قران کریم د مفسرینو په اصح او صحیح قول مطابق هغه دی چې دا قران کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په ژوند کې څومره کار وخت کې نازل شوی 23 سال مونږ یادو، خدا عام طور باندې نور 22 سال او 15 میاشتې سره پاسه په دومره وخت کې دا د بیت المعمور د دنیا ته نازل شوی، او هغه ترتیب نزولی چې دنو هغه د قران کریم مختلف وخه هغه به د واقعي مطابق یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې د کم تعلیمات او ضرورت هغه وخت سره به لګ حصہ چې د قران کریم نازلې ده. خجی یو بل مسله ده خلق القرآن، دا یو فتنه راوچته شو د حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی په وخت کې، او هغه ټیم کې معتزله په نوم باندې وړله په مسلمانانو کې پیدا شو، بیا ختم شو، اوس دا غي وجود نشته. هغه خلک څنګه نظریات ور سره سوق لري خو مکمل معتزله اوس په دنیا کې نشته. دا علما کرام چې یو بل ته معتزله وای نو دا خطا وای، دا یو بل ته قار دي، نو څوک یو بل ته خوارج وای، څوک یو بل ته معتزله وای. دغه خوارج هم اوس نشته او معتزله هم اوس نشته. البته دا ویل کېږي چې د عمان کوم ملک دی، د متحده عرب امارات چې کوم سټیټ دی، و دغه خلکو نظریات بعضی د خوارج سره ملاويږي. نور هغه ته مونږه فی نفسه خوارج نشو ویل یا پر پاکستان کې بعضی علما کرام بعضو ته معتزله وای، نو دا معتزله نه دي، دا یو بل تاسو د قاره وای. نو معتزله وړله پیدا شو، هغه به ویل دا قران کریم څه دی؟ دا د الله تعالی مخلوق دی. دا یو بل مسله ده. قران کریم د الله تعالی څه دی؟ صفت دی. څه دی؟ دا د الله تعالی صفت دی، دا مخلوق نه دی. او هغه به ویل دا قران کریم دا د الله تعالی څه دی؟ مخلوق دی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی اگر پاسېدو او په دې مسله باندې دا خلکو سره مقابله وکړه، او اخیره دا چې په خلکو باندې دا مسله ومنله. بیا حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی داغه جنازه د جیل نه وته تقریبا 22 دورې چې دنو د حکومت طرف نه په دې خبره باندې او په دې مسله باندې وهل شو. خو بیا دې څه چلو شو چې حنابلة بیا غلو وکړه کنه، مونږ چې کله چې په مخالفت کې راشو نو بیا لک تیزی ګو پسې، نو هغه بیا دې څه چلو وکړي چې دا قران کریم دا نسخه نه ده د موږ سره چې اوس موجوده دي ته بیا د الله تعالی صفات ویل دي ته بیا مخلوق نه ویل. نو بیا چې کله حضرت امام بخاری رحمه الله تعالی داغه وخراغه، نو هغه بیا د دې مسلې پوره وضاحت وکړ چې قران کریم کوم چې علم د الله تعالی کې دی نو هغه څه دی؟ هغه د الله تعالی صفت دی، او د علم د الله تعالی نه علاوه چې کوم قران کریم په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی نو هغه څه دی؟ هغه مخلوق دی. کوم چې بیت المعمور ته نازل شوی هغه قران کریم څه دی؟ هغه مخلوق. کوم چې د حضرت جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې نازل شوی هغه څه دی؟ مخلوق دی. او دا کوم سبق چې ما تاسو ته ویل نو دام سو الفاظ زما دا سو دام مخلوق دی، او دا قران کریم چې تاسو تخکاری دا سره دام مخلوق دی. یو قران کریم په علم د الله تعالی کې دی، هغه د الله تعالی علم دی، نو عقد الله تعالی صفت دی. د علم د الله تعالی نه علاوه چې کله په وجود کې قران کریم الفاظ رااله دا لیکل رااله یا الفاظ رااله نو هغه بیا سړي هغه بیا مخلوق دی. نو په دغه مسله کې بیا امام بخاری رحمه الله ډېر لوی تکلیف هغه ته ملاو شو، او هغه وجه دا و مشهور واقعه ده د هغه استاد محمد ابن یحیی زهلی، دا امام بخاری استاد او په صحیح البخاری کې روایت هم راوړي دي. او کله چې د مسلې تاسو کړئ نو هغه وخت کې د علماو اسلوب ډېر ساده و، نو سألت محمدن داغه په زبانی لیکي ډېر سره د دې چې هغه استاد ورته ډېر لوی تکلیف هم رسولې دي، خدای باوجود هم د احترام باندې داغه نوم غسته دي. امام بخاری رحمه الله په وخت کې د چلو شو چې محمد ابن یحیی زهلی ته چې کله پته ولګید چې زما د شاګرد محمد ابن اسماعیل دا ډېر زیات قابل او شاګرد د ورته ویل راشه زموږ په ځای کې درس کوو، زموږ په کلی کې درس لراشه. نو هغه چې کله راغی دوانو درس شروع کو استاد او شاګرد، نو کله ناکله د چلو شو چې شاګرد زیات قابل دی استاد نه، شاګرد نه خلک ډېر سبق وای. نو هغه شاګردان ټول رااله امام بخاری سے تکیناست، امام یحیی محمد ابن یحیی زهلی کوم چې دا استاد هغه درس خالی شو، هغه ته بیا څوک نه کېناسته.
نو هغه دې څه چل وکړو چې هغه استاد په ځوه کې بغض او حسد راغی دا ویخه د انسان هغه ویل هغه ته خو پته و چې امام بخاری صاحب د دې مسلې د خلق القرآن ډېر ښه وضاحت کوي هغه شاګردان ولم سوال ویلاړ شو دنه تاسو کې چې ته د قرآن باره کې ستاسو رائے ده نو امام بخاری رحمه الله بیا مشهوره جمله ویله چې القرآن کلام الله ولفظ مخلوق قرآن کریم دا څه دی دا د الله تعالی کلام دی خو چې دا ځکه الفاظ وایم نو دا څه دی دا مخلوق دی نو هغه ویل ګوره ما تاسو نه ویل چې دا سړی معتزله دی الزامي په ولګاو دا هغه په وجه باندې ټول شاګردان چې دین هغه د امام بخاری صاحب نه پاسه د واپس هغه استاد لاله امام مسلم صاحب کم چې مشهور د صحیح سته د صحیح مسلم مصنف دی د امام بخاری صاحب سره پاتې شو او بیا په دې مسله باندې امام بخاری صاحب ته دومره لوی تکلیف ورسېدو چې د یو مسلمان لپاره د مرګ سوال چې دی نو دا جایز نه دی ښه مسلمان به د مرګ سوال دا بنه کوي یو سړی کوي نو هغه لپاره د الفاظو کې جایز دی چې ای الله که زما لپاره په زما په دې ژوند کې خیر نو مال ژوند راکړه او که په مرګ کې خیر نو ما وفات کا دغه رنګ سوال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا حدیثونه ثابت دي یو ول یو مرګ به هغه ته شهادت مرګ ویل کیږي ښه په جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله کې کله چې په غزا او په سنگر کې انسان شهید شي نو هغه ته څه ویل کیږي شهادت د هغه تمنا او د هغه سوال به ټول خلق د الله تعالی نه کوي ښه خو عام طبيعي مرګ د خپل ژوند باندې تنګیدل د دې مرګ سوال چې دنو دانشته امام بخاری سره د دې چې ډیر لوی محدث او ډیر لوی فقيه او ډیر لوی عالم د قران کریم خو چې کله خلکو دومره تنگ نو هغه خپل مرګ بیا سوال کړی دی ښه نو علماء حق دا مونږ چې کله چرته لاړ شو ته خلک هارونه چې یو نا وس په کې لابل چل راوته په خانو ممکن یو لوی استقبال او زنده‌باد او مرحبا او پلان کې مونږ حق نه بیانو ښه علماء حق چې کم تیر شوی دي امام احمد بن حنبل سے امام اهل سنت وای د اهل سنت والجماعت چې کوم امام دی هغه څوک دی امام احمد بن حنبل داغه جنازه چرته نه وتی د جیل نه وتی امام ابو حنیفه رحمه الله د دې ټول امامانو استاد دی هغه د جنازه چرته نه وتی د جیل نه وتی امام بخاری رحمه الله هغه باندې اسمه کوم رتنګ شو چې هغه د مرګ سوال کړی دی امام حسن البنا شهید دی سید قطب شهید دی دا څنور د عمر ډیر لوی علما هغه سړي هغه شهیدان شوی دي خاول کڅوک نه دي شهیدان نو بیا په جیلونو کې یا دا چې اسلامي حکومت کې دي او یا په جیلونو کې دي خاله خلک امام حسین دا څنورم تاسو ډیر لوی بزرګان دین تاسو وګورئ نو هغه ټول کې اکثریت سړي هغه شهدا دي نو دا علماء حق هغه چې کوم سړی حق وای نو هغه ته بیا په دنیا کې د خلک ژوند چې دنو دا تنګي نو دلته کې دا یو مسله وا او فتنه خلق القرآن به ورته ویل کېدا نو هغه کې امام بخاری رحمه الله بیا د دې خو وضاحت وکړو چې قرآن کوم چې په علم د الله کې دی نو هغه څه دی هغه د الله تعالی صفت دی او چې د علم د الله تعالی نه کله را جدا شي قرآن نو هغه بیا څه شي هغه بیا مخلوق شي نو دا قرآن کریم سره چې دا کوم موجود دی نو دا سره دا د لرګو جوړ دی او دې کې چې دا کوم لیکل شوی دی نو دا پرنګ باندې شوی دی او دا کوم الفاظ چې مونږ وایو دا ټول څه دي دا مخلوق دی نو دا مخلوق دی چې کوم په علم د الله کې دی هغه د الله تعالی صفت دی امام بخاری رحمه الله بیا د دې مسلې خو وضاحت وکړ په قران کریم کې و باب دي او هغه ته مونږ منزل هم وایو ښه دا قران کریم کې چې دا منزلونه دي دا د قران اصل کې بابونه دي اولنې فاتحه نه سورۃ مائده پورې ده دویم د سورۃ انعام نه سورۃ توبه پورې ده دریم د سورۃ یونس نه سورۃ النور څلورم د سورۃ فرقان نه سورۃ احزاب پورې پنځم د سبا نه تر د حجرات پورې شپږم د سورۃ قاف نه د سورۃ تحریم پورې اوم د سورۃ الملک تبارک الذی نه د سورۃ الناس پورې په قران کریم کې 114 سوراتونه دي د کې 86 مکی دي او 28 مدني دي مکی سوراتونه هغه ته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل کړي شوی او د دې دغه چې دا کوم نسبت دی نو دا مرکز ته شوی دی نو چې د هجرت نه مخکې نازل شوی نو مرکز کم ځای دا مکه و نو هغه ته مکی سوراتونه ویل کېږي او چې د هجرت نه بعد کم نازل شوی دي نو هغه مدني سوراتونه ورته ویل کېږي ځکه بیا د مسلمانانو مرکز سو دا مدینه و دا کوم څومره پته خج موسی ټیم دی موسی ټیم دی 7:30 خا به خدا شته خج نو دا قران کریم کې 114 سوراتونه دي هغه کې 86 مکی دي 28 دي نو هغه پکې مدني دي په قران کې د آیاتونو تعداد مشهور قول هغه د کوفی چې کوم علما کرامو دا غي دي 6236 دا په قران کریم کې آیاتونو تعداد دی خدا 6666 چې دا کوم مشهور شی دی دا غلط دی دا د قران کریم دغه آیاتونو تعداد نه دی پاغي کې 4213 آیاتونه د په مکه کې نازل کړي شوی دي او 12
1223 دا مدني دي. اولنې آیات کم چې د قران کریم هغه اقرا بسم ربک الذی خلق اولنې دغه 15 آیاتونه دي. اخري آیات موږ وختي ویل چې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله هغه دي. اوس 4236 6236 او بیا 4213 مکی 1223 مدنی. اوس علوم القرآن نو علماء کرام مشهور شعر دی کنه چې جميع العلم في القرآن لكن تقاصر منه افهام الرجال چې ټول علوم چې دونه په قرآن کریم کې راجم دي ښه دا تاسو چې کله تفسیرونه راواله یو مفسر دی هغه علم البيان او فصاحت او بلاغت طرف ته تللی کشاف جار اللازم محشری د غرنګي بازي مفسرینو په دې کې د فقه باس کړل لکه امام قرطبي د غرنګي بازي مفسرینو په دې کې چې دنو د منطق لکه تفسیر رازي یا داس نور نو یو عالم چې دنو هغه منطق په قران کریم کې استعمال کړی دی بل پکې علم المعانی استعمال کړی دی بل پکې بل علم استعمال کړی دی نو دا ټول علوم چې دنو د په قران کریم کې راجم دي ښا خدا انسان فهم چې دنو هغه د دینه قاصر دی. مضامین په قران کریم کې مشهور شپږ مضامین چې دنو دا ذکر کړی هغه کې د ټولو نه اولنې سره توحید په قران کریم کې د ټولو نه اولنې سره دا توحید ذکر کیږي. دویم پدې کې رسالت ته او دریم پدې کې آخرت او دا د بنیادی عقاید سودی پنځه دي درې دي سودی درې او توحید رسالت او آخرت. بیا دا نور چې څومره عقاید دي نو دا د دې شاخونه دي ښا صد توحید سره متعلق دي صد رسالت سره متعلق دي او صد سره دي صد آخرت سره بیا متعلق دي. څلورم مضمون چې په قران کریم کې د نوغه احکام عملی دي لکه مونږ رکعت حج زکات روزه د دې احکامات په کې راځي او په غیبه موږ بیا عمل کوو دغه موږ اشارات کوو خاطر دې ټولو چې دلته توحید ثابت شو دلته رسالت دلته آخرت دلته احکام عملی دي. پنځم سیس په قران کریم کې کوم مضمون مشهور دی نوغه تخویف دی. تخویف يرول ته ویل کېږي ښا نو چې کوم خلق د الله تعالی نافرمانه دي هغه خلق يرول چې تاسو ګوره په دې دنیا کې تاسو خدای الله تعالی توحید نه منئ یا ګناهونه کوئ نو د دې به تاسو ته جزا سم ملويږي په آخرت کې به ګوره تاسو جهنم ته ځئ نو دا تخویف دی. بل پکې تبشیر دی زیره دی چې کوم خلق دا د الله تعالی په دین باندې عمل وکړي نو هغه لپاره بیا په آخرت کې ډیر لوی انعامات او دغه تذکرہ ده. نو دا مشهور مضامین په قران کریم کې چې دین دا شپږ دي. خو بنیادی مسله د قران کریم سره هغه توحید دی. سره توحید څه ته ویل کی تاسو الله په ذات او صفاتو کې یو غړل صح کچا الله تعالی سره په ذات کې څوک شریک کړه نو دا سره دا مشرک دی. کچا الله تعالی سره په صفاتو کې څوک شریک کړه نو دا انسان هم سره د مشرک دی. توحید چې د علما کرام د دې بعضی خلک دریو تقسیمونه کوي او بعضی څلور تقسیمونه کوي. موږ څلور وانه وایو په څلور باندې به ایمان راوړو ښا هغه کې د ټولو نه اول توحید فی الربوبیت ده. الله تعالی زمونږ سره رب ده سره الله تعالی زمونږ رب ده او دا مونږ د دې اقرار څو ځله کړی یو ځل د پیدایش نه مخکې کړو او بیا په هر منځ کې کوخه څه پیدایش نه مخکې هم کړه په عالمي ارواح کې الله تعالی ویل استاسو رب نه یم مونږ ورته بالکل جیته زمونږ رب دا مونږ ویلو کافر ټول ورته ویلو چې دنیا ته رالو بیا چا ومنو چا ونه منو او نور مونږ په هر وخت کې اقرار کوو خاطر تاسو مونږ کوي کنه الحمدلله رب العالمین نو دا رب تذکرہ مونږ کوو. اوس دا رب څه ته ویل کېږي نو دا رب درې معناګانې دي ښا یو خلق دا ټول سيزونه چا پیدا کړی دي الله تعالی پیدا کړی دي. په دې ټول سيزونو پیدا کولو کې د الله تعالی سره بل څوک شریک نشته دی. که څوک په دې کې شریک مني نو هغه به څه کوي دا انسان به مشرکی. الله تعالی سره زمونږ خالق دی نو الله تعالی پیدا کون کې دی دا د رب یو معنی ده. دویم نمبر ملک دا د چا دی اختیار. ملک څه ته ویل کېږي اختیار ته وایي ښا نو اختیار په دې هر څه باندې د چا دی مونږ ورکړی دی الله تعالی ته خپل اختیار کلی تور هم نه دی ورکړی. پکار ده چې موږ تاسو په ټولو احکاماتو کې د چا خبره ومنو الله تعالی خبره ومنو. نو چې رقم په دې دنیا او په دې نور او په دې سپوږمۍ باندې ټول اختیار د الله تعالی دی خو موږ او تاسو له چې الله تعالی کوم اختیار را کړی دا غیمرنه واپس مطالبه کوي چې تدا زما مطابق تیر کنه موږ ورکړی
نه نو ټول اختیار چې دی نو دا به د چای په کائناتو کې شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ور سره شریک یو لسمې ځوان بعضې خلک هغه شریک ګڼي ښه ویره چې غیر الله کولی شي غیر الله هېڅوک نشي کولی دا یو مولوي صاحب وایي هغې خلکو ته د توحید مسله بیانوله چې ګورئ اختیار ټول د چا دی د الله دی او د غیر الله اختیار نشته خلکو ورته وایي یاره چې دا غیر الله خلک ساده و نو پوه نه و ویره چې دا غیر الله څوک دی چې ستا ورسره ډېره زیاته ورانه دی مونږ ته یې موخی هغه ورته وایي چې سله ورته وایم په دې ایمان راوړی او ډېر وضاحت مه غواړی هغه وایي نه چې ته مونږ ته وښیې دا مقتدیان خو ډېر تابع وي که نه مونږ دې سره ګورو وی د الله تعالی نه علاوه چې تاسو د دې قبرونو د دې بوتانو د دې سيزونو دې ته تاسو اختیار ورکړی دی د دې تاسو عبادت وغیره کوئ او تاسو پکې تصرف کې ګڼئ د الله تعالی سره شریک دقې ته غیر الله نو چا ورته ویل یاره ته خو پچپیره شوی چا ورته وابي وویله چا ورته هغه وخت سره چې کوم بد نومونه د دې خلکو د علماو باره کې مشهور کړي نو هغه ورته وویله نو ملک او اختیار دا به د چای په دې کې چې که څوک شیخ عبدالقادر صاحب ورسره شریک ګڼي او که څوک بل بابا ګڼي او که څوک بوتان ګڼي که څوک فرشتي ګڼي که څوک ورسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ګڼي یا انبیاء کرام ګڼي یا فرشتي ګڼي دا ټول بسئ دا ټول به مشرکان ښه بل تدبیر د کارونو د دې ټول دنیا دا نظام څوک چلی ښکرې مري پکې نشته ښه دا زموږ په دې فلسفي په علماو کې دوه قسمه علما دي یو مناطقه دي یو حکمت ورته ویل کېږي دا دواړه د فلسفي قسمونه دي نو هغه د فلسفې د علماو بیا دا نظریه او عقیده ده چې دا عقول عشره دي الله تعالی یو عقل پیدا کو بل هغه عقل راولګېدو بل عقل پیدا کو هغه عقل راولګېدو تقریبا لس عقلونه پیدا کړه وی اوس د دنیا دا نظام څوک چلی دا هغه لسم عقل چلی او الله تعالی هغه نه عقلونه څه دي هغه په قلاره ناست دي نو د دې کارونو ټول تنظیم څوک کوي دا کارونه دا نظام څوک چلی دا الله تعالی چلی نو چې دا درې خبرې مونږ ومنلې چې دا ټول هر څه چا پیدا کړي دي اختیار پیدا چا دی تدبیر دا څومره کارونه چې دي نو دا څوک کوي نو بیا به مونږ الله تعالی رب وګڼو دا د توحید یو حصه ده سره نو بیا به چې کله دا درې خبرې مونږ ومنلې نو په عالم ارواح کې چې کومه خبره مونږ کړې ونه هغه څه شوه هغه ټیک شو چې مونږ الله ته چې زموږ رب یا په مانځه کې چې مونږ الحمدلله رب العالمین وایو نو زموږ دا دعوه څه شوه دا بیا الله ټیک شو چې دا درې خبرې ومنلې شي دویم نمبر هغه توحید فی الالوهیت ته الوهیت دا د الہ نه جوړ دی دا عبادت ته ویل کېږي مونږ تاسو به عبادت د چا کوو دا به د الله تعالی کوو د خیر او شر امید به د چا نه ساتو غیبی امداد به چاته کوو आवाज ندا به چاته کوو یا چغه به چاته وهو ما فوق الاسباب به الله ته وو ما تحت الاسباب د یو بل نه امداد غوښتل شي نو دا څه دي جایز دي لکه زه تاسو ته د قران کریم لګ راکا یا ټلیفون وکم چې را پلان کې زما لپاره دا کار وکړه یا وې مې یو پاند را سره دی چې دا را تر اوچت کا یا دا پلان کې کار زما لپاره وکړه د اسباب لاندې یو بل مدد غسل چې دي نو دا څه دي دا جایز دي ښا خدا چې یاره دلته کې د ترناب فارم کې زومنو زمو شاګردانو هغه راغی نو دلته کې ډاک بابا صاحب مشهور دی دلته کې ډاک سزې به هغه کې به بابای هغه مشهور دی نو ماته ویله هغه ویله یاره چې هغه په هغه باندې غټه نظریه ساتلې وي ډاک بابا صاحب دا بوک مارته مې پرې دمه ډاک بابا بسوک هغه ماته غلې شقارسو هغه زما شاګرد ماته ویله غلې شقارسو د سنو زر باندې جمعه الټکی نو ډاک بابا صاحب یا شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب هغه خلک ډیر یادې یا نور چې څومره پیران او قبرونه او څومره بوتان دي دا ټول څه دي دا د الله تعالی په مقابله کې هیڅ نشي کولای ایوندا چې بعض خلک نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی سره شریک ګڼي چې را نبی علیه الصلاۃ والسلام دا کول شي او حاضر ناظر ګڼي نو چې دغه څوک عقیده ساتینو دا سری دا ناجایز دي یا رسول الله ویل څنګه دي نو که په دې عقیده باندې توای چې یا رسول الله زویم او رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما مدد وکي نو دا سری دا ناجایز ده ښه که څوک د نقل په اعتبار سره وایي نو بیا سره بیا جایز ده دا موږ کوم ځکه وایو مسکی وایو السلام علیک ایها النبی سلام دی پتا باندې اے نبی یا چې څوک خانه کعبه ته ورشي نو الته سوای الصلاه والسلام علیک یا رسول الله الته که څوک قبر ته نږدې او وایي نو بیا سره جایز ده خو په دې عقیده چې د خبر کې ده نو ځکه ورته په دې عقیده نه چې دا هر ځای کې موجود ده نو یا رسول الله دا ویل چې دینو دا نه دی پکار او بیا په دې عقیده سره ویل چې یاره خامخا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر ځای کې حاضر او ناظر دی او موجود دی نو دا انسان بیا څه شو په دې سره بیا مشرک شو
نو یا رسول الله بنوای یا رسول الله یا شیخ عبد القادر جیلانی یا داسې نور دا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب ډیر لوی بزرګ تر شوی دا شافعي المسلک خو او دا ډیر لوی ولی الله تر شوی دا نوم زکه اخلم چې د خلک ډیر زیات خو د دې شرک د په نوم باندې خلک شرک کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام زموږ پیغمبر دی توهین هم نه دی مقصد خو خلک څه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې شرک کوي او دا حق د الله تعالی د توحید دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کوي یا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب لور کوي یا بل چا لور کوي د دې په وجه باندې موږ داخله کله نا کله تذکرہ کوو نوم یې اخلو نو سجده بچاته کو ټیټی کو بچاته الله تعالی ته یو صحابي و غیران ته تلو اول ته چې لاړ وای کتل چې هغه خلکو خپل مشران ته سجده کوي نو راغه واپس نبی علیہ السلام ته ویل چې یاره جی هغه خپل مشران ته سجدي کوي کوم هم ته کوو خیر نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکه ما چاته د سجدي اجازه ورکولې نو ما به خزو ته دا حکم کړو چې خپل خاوندان ته سو کوي سجده وکړي خو چې د دې حکم هم څه نشم ورکولې نو زه د خپل ځان لپاره نشم ورکولې ښه د دې نه خاوند په خزي باندې حقوق وغه یو مرتبه غم ثابتي کې ان شاء الله تعالی په خپل ځای باندې بیا وایو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سویل چې ما ته نه ټیټېږي یو بل صحابي ویل یاره چې موږ سلام کوو موږ لږ داسې کیږو نبی له سلام نه دا موږ تاسو اکثر ملاوي کو کنه د سی چل کوي خلک یا دا سره دا سی چل کوي نو دا سره دا شرک دی ښه ډاکټر اسرار رحمه الله هغه دا سلوټ نه دی چې کوم فوجیان دا ماتحت خپل مشر ته کوي هغه به دې تم شرک وي نو د سی چې سره تعظیم د پاره دا څه طریقه دا اختیار کړی شنو دا بیا سره دا بیا شرک دی ښه سره د دې چې ډیر لوی علما به سلام چاته کوي نو په کوم طریقه باندې وکوي خپه نه چې ټیټ عبادت طریقه پکې را نشي چرته نو توحید فی الالوهیت دې ته ویل کېږي چې موږ تاسو به ټیټي ګچاته عبادت به چا کو بیا به عبادت خپل مفهوم خپل په ځای باندې وایو د خیر او شر امید بچا نه ساتو صحت بیماری به څوک راولي موږ باندې به د مالداری او غریبی او د ښه حالات او بد حالات دا به څوک راولي کله نه کله موږ تاسو وایو وخت خراب دی سره یاره جی دا زمانه ټیک ده ټول وایي کنه یاره زموږ په خوانه وخت ډیر خو وسنه وخت نه دی ښه یا وایي یاره جی زموږ پلان کې وخت ډیر خطر شوی دا اوس وخت سره دا بد دی نو دا ویلم ګناه ده سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغه ته وایي چې د الله تعالی خبره خو په جبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودا بنی آدم چې الله تعالی فرمایي ودا مته کنزلی کې یسوبونی سکای او کنزلی سری و دی وای چې یاره دا زمانه داسې چل کوي زمانه داسې چل کوي الله تعالی فرمایي وانا الدهر وزسما ز زمانه یما نو وخت دا بد نسبت کول دا سدي دا ګناه ده خا دا چرته ونه کوي چې یاره جبل خوانه وخو وسنه وخه دی زما پلان کې وخو پلان کې وخه نه دی دا چې دینو دا بم نه کوي د خیر او شر دا چې دینو د دې امید او د دې یقین به د چا نه ساتو د الله نه ساتو کبل چا نه ساتل شي دا بیا شرک دی ښا زمونږ شاعرانو چې کوم ادب کې دا خبرې کړې دي چې جو اعلی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سر نگو رکھنے سے بر جاتا ہے پیمانہ نو دا خبرې چې دینو دا سری دا ټول خطا دي ښا نیغ به وسیګو دا یو شعر دی څوک وایي چې د رحمان بابا دی او څوک وایي چې دا غنه دی چې زه رحمان چې غشولم خطا نه زی او په بغداد کې کامل پیران شته دام خطا دی کله رحمان بابا یم نو غلطي ویلي دی او کبل چې هغه پس منسوب کړي نو هغه هم غلط وای خدام شرک وای بغداد کې ډېر غټ پیران او شیخ عبد القادر جیلانی د بغداد خو هغه بیا د چا مدد کولای شي تیرونه چاله سمول شي کارونه چاله سمول شي نشي سمول نو کداغه شعر کده رحمان بابا نو هغه هم غلط کړی دی او کبل چا پس منسوب کړي نو هغه هم غلط ویلي دی ښا نو ټیټېدل د خیر او شر امید ندا د صحت امید دا چې څومره ما فوق الاسباب سيزونه دي نو دا به موږ تاسو د چا نه غواړو دا به د الله تعالی نه غواړو بل د توحید فی اسماء الصفات د الله تعالی اسماء صفات خسته نمونه او صفاتونه دي په هغه کې به ورسره څوک شریک نه دي مثال په تور باندې علم غیب دا د چا خاصره دا د الله تعالی خاصره نو چې کوم خلک علم غیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ثابتي نو دا څه کوي دا شرک کوي دا خبره چې یاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر څه باندې پوهیږي نو دا څه دی دا شرک دی یو علم غیب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی د دې علم ورکړو قیامت به څه کیږي راضی به د قیامت نه مخکې چې کوم علامات دي نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه دي ذکر کړی دي خو هغه ورله الله تعالی د غیب علم ورکړو دا غینه علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خپل ذاتی علم غیب نو بعض خلک مخکې مونږ د دې تذکرہ کړو بعض خلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول علم ثابت دي بعض را پیدا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د اسم پته نه و بل ورځ مخکې ورځ مې د مولوی سره نوار ډېر مشهور دی
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا قیامت کوم علامات ویلي دي په حدیثو کې ذکر دی ولا ټول حدیث سری خطا دي ځکه الله تعالی په قران کې فرمایي چې وما تدري نفس ماذا تكسب غدا چې یو نفس چې دینو یو انسان هغه په دې نه پوهیږي چې سبب وسې چل کیږي نه قران وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت خبرونه موږ را کړی دی دا روایت ټول غلط نه داسې نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی علم ورکړو چې کوم علم هغه ته ورکړی شوی نو هغه ته ویل کیږي علم غیب نه ویل کیږي ښا انباء عن الغیب ویل کیږي په غیب باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکړی شوی د غرنګ نور صفات دي الله تعالی د الله تعالی قدرت ته نو پاغي کې د الله تعالی سره څوک شریک نشته دا سنور الله تعالی صفت الرحمن دی پدې کې ور سره څوک شریک نشته الرحیم دی د الله تعالی په شان رحم د چا نشته الله تعالی رؤوف الرحیم رؤوف دی دغه شفقت د الله تعالی سره د چا نشته دی یو بل څه دی غډیر زیات مشکل دی ښه په قران کریم کې او د غرنګي په حدیثو کې د الله تعالی بعضی صفات داسې ذکر کړي شوی دي چې هغه کې اشتباه راځي سکیږي انسان ته شک راځي ذهن ته لکه دا الله تعالی د پاره د مخ ذکر کړی شوی دی د وجه ذکر کړی شوی دی سره د غرنګي د الله تعالی د پاره د لاس ذکر کړی شوی دی د ید د الله تعالی د پاره د خپې او د پندۍ ذکر کړی شوی دی د ساق ذکر کړی شوی دی نو دا سری دغه صفات هم سری ثابت دي سری شته دي څنګه دي کما یلیق بشانه نو چې څنګه د الله تعالی سره شان سره لایق دي حادثي بنوم چې زمون په شان لاس دي زمون په شان مخ دي زمون په شان خپې دي د دې ساده مثال داسې دی چې دا ټیبل دی کنه دغه کې تاسو ورته وګورئ دا دی دا چا جوړ کړی ویلډر جوړ کړی دی نو موږ څه وایو دی ویلډر څه کړی دی ټیبل جوړ کړی دی ټیبل خپې شته کنه تاسو ښکاري نو دا هغه ویلډر خپې بداسي نشته دي داسې نه دي د خبره باندې ځان پوهیږي ښه د ویلډر خپې داسې دي نه دي د قرانګي موږ تاسو الله تعالی پیدا کړی او د الله تعالی په حدیثو کې په قران کې بعضي اسماء د غیر لپاره ذکر کړی شوی دي صفات چې یا د خپې یا د مخ د دې ذکر کړی شوی دی نو دا سړي دا د الله تعالی د لپاره ثابت دي خو څنګه دي د دې پته مونږ تشته لګي به لکه صبر وکړئ خو اوس ایمان راوړئ چې د الله تعالی د لپاره دغه شان څومره صفات دي نو په غیبان زموږ څه دي ایمان راوړئ او وی به نو کله په قیامت پر ورځ باندې ښه جنت کې به الله تعالی بیا مونږ تاسو ته د جنت د ټولو نه لوی نعمت بدای چې الله تعالی به خپل دیدار مونږ ته نصیب کړي بیا به مونږ ته پته ولګي ښه چې د الله تعالی مخ چې کوم ذکر شوی هغه څنګه دی د الله تعالی د لاس چې کوم ذکر کړی شوی نو بیا په جنت کې مونږ ته دا پته ولګي چې هغه څنګه دی یا د الله تعالی د لپاره د ساق او د پندې او د خپې ذکر کړی شوی هغه څنګه دی دا به مونږ ته چرته پته لګي جنت کې به لګي اوس لږ صبر وکړئ ښه کله نه کله مونږ هم داسې وایو یاره جی زه تاسو ته وایم زه به تاسو ته خبره کوم خو صبر کوم سبب اوس مونږ ویل کنه ډېر خبرې مونږ چې د دې خپل په ځای باندې د تفصیل برازي بیا به مونږ سکو د قرنګ الله مونږ ته ویل دي چې تاسو اوس ایمان راوړی په ما باندې او بیا به چرته ما ویني بیا به په جنت کې الله تعالی ویني او بیا صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل یاره چې داسې ناشنا سس چې خلک ګوري نو خلک خو بیا د کی وای کنه یاره چې زمخ کې شم بل وای زمخ کې شم نو د سی بیړ به جوړ شینو لکه هر چا شوق دا چې زاول الله تعالی وینم نو موږ بسنګ الله تعالی وینم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وسوار لسم سپوږمۍ چې کله تاسو اینای نو پدې کې تاسو ته څه اشتباه کیږي دا بخاری شریف صحیح حدیث دی ښه پدې کې تاسو ته څه مشکل شته ټول خلک یو شانتی دي نو د قرنګ به الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې په جنت کې راخکاره شي ټول خلک به ویني چې چاته به هیڅ تکلیف هم نه ښه نو د الله تعالی بعضی صفات داسې دي چې هغه په قران او حدیث کې ذکر کړی شوی دي خو مونږ ته پته نشته چې هغه څنګه دی او پته به کله لګي هغه به په آخرت کې باندې بیا به مونږ تاسو ته لګي د قرنګ بل څلورم د توحید قسم دی هغه توحید فی الحکم دی ښه په دې دنیا کې به نظام د چای دا به الله تعالی او په دې کې مونږ تاسو ټول سیم پاتې توحید فی الربوبیت هم منو کنه ټول منه چې چا پیدا کړی تدبیر څوک کوي د قرنګ اختیار د چا دی د غرنګي سجده بچاته کو غیبی امداد ندا څومره چې خیر او شر امیدونه داسې دي الله تعالی سره په صفاتو کې څوک شریک نه جوړو کم صفات چې ذکر کړل شوی دي او مشتبه دي هغه ته بلګ انتظار کو بیا په قیامت کې به پویو خو بل د توحید فی الحکم چې په دې دنیا کې به نظام د چای د دې لپاره چې کله الله تعالی انسان پیدا کاونو فرشتو ته ویلا انی جاعل فی الارض خلیفہ زه په دې جمع ازمکه کې څوک پیدا کوم خلیفہ پیدا کوم خلیفہ چاته وای خلیفہ معنی څه ده نائب او جانشین زه هغه سره پیدا کوم هغه مخلوق پیدا کوم چې هغه زمان نظام قائمي نو په قران کریم او د توحید څلورم قسم چې دی نو هغه
توحید فی الحکم دی او دا هم ضروری دی که یو سړی دا عقیده نه ساتي سره چې یاره د الله تعالی نظام ضروری نه دی نو دا انسان سره مشرک دی. جمهوریت د ټیک نظام ویل او ملوکیت د ټیک نظام ویل او د غرنګي صدارتی سیستم او یا د بادشاہت دا سیستم دا دی ټولو ته ټیک نظامونه ویل او په دې کې خوشاله دل سره دا شرک دی. او فرعون چې هغه ته الله تعالی ډېر غټ مشرک ویل دی او هغه بزان ته انا ربکم الاعلى ویل نو هغه د سینې ویل چې دا ټوله دنیا ما پیدا کړې د بنی اسرائیل ته تاسو ما پیدا کړې دا سینې ویل هغه د دې خبرې قائلو چې دا زمون پیدا کوونکې څوک دی الله دی. هغه د دې هم قائلو چې د ازمکه اسمانونه د انور څوک راخېږي دا ټول څه کوي دا الله تعالی کوي. هغه څه ویل و انا ربکم الاعلى زلوی خدایم حاکمیت یا الله چې تاسو ورته قانون په جبه کې وای په دې ازمکه کې به نظام د چا چلیږي دا به زما چلیږي. نو الله تعالی ورته څه ویل دا غي الفاظ دا په دې طریقه را نقل کړ چې زګور لوی خدای ما زما نظام به چلیږي. نو دا د ټول نبی سره شرک هم دغه نمرود هم دغه چل کړو. ابراهيم عليه السلام ورته زما الله خو مړ کول ژوند کول کوي هغه دا کار خو زم کولای شم. بیا مفسرین دا واقعي کې چې هغه یو سړی او هغه باندې پانسي حکم چلیدل هغه دا غنه لري کو وزاده به بری شي او یو سړی بری شي هغه پانسي کو ګوره دا یو سړی د مرګ خو ما بچ کو دا بل د مرګ نه خو ما مړ. ابراهيم عليه السلام دا سړی کوم عقل نه پوي زما الله تعالی سکي دا مشرق نه نور راخیږي او په مغرب پرې باسي ته داسي چلو کنو هغه بیا شو هغه بیا پدې کې فبهت الذي كفر هغه سړی حیران شو چې کوم څو کافرو نو هغه پدې خبره کې بیا جواب شخه چې دا اختیار د چا سره دی دا د الله تعالی سره دی. چې کوم د زمکه اختیارو ودا خو زم کولای شم چې کوم فیصله وکنه کوم سړی بری شو هغه پانسي کو چې کوم باندې پانسي هغه بری کو نو دا د فیصله دا د حلال او د حرام حکم دا به چا مونږ منو پیغمبر ولی دا چې څومره معزز شخصیت دي نو دا تاسیس پچا حرامول نشي او تاسیس پچا حلالول نشي. د حلت او د حرمت دا غي اختیار چا سره دی. یو ځل علی رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه د ابو جهل د لور سره د نکاح په هغه ټیم کې حضرت خدیجه الکبرى د حضرت فاطمه الزهرا ژوندۍ وخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله پته ولګید او هغه ورته ویل چې زه د ابو جهل د لور سره نکاح کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته و فرمایل و زه د الله تعالی حلال نه حرامو خو په یو کور کې د الله تعالی د دوست لور او د الله تعالی د دشمن لور چې دینو دا نشي جمع کېدی چې دا نکیږي په یو کور کې چې د الله تعالی د دوست لور چې د نبی علیہ السلام په خپل دی او د الله تعالی لوی دشمن چې هغه ابو جهل دی د دې دوه لونه چې دینو دا په یو کور کې نشي جمع کېدی د دې د وجنه تعالی ابو جهل د لور سره نکاح مکوا دا ورته نه ویلي چې زما لور د ورته د غیره پاسه نکاح کې تعدد ازواج مسله نه و مسله ها ځکه کله نه کله بیا د سجل کېږي چې یو سړی د الله تعالی دشمن دی خو تاسو سره رشتہ داری شو نو په هغه کې بیا څه کېږي د انسان زړه کې کله نه کله دغه لپاره مینه راځي رحم راځي لکه موږ تاسو ټول خپل قرار سره خو اخی سره سکو ټول مینه ساتي کنه ال تلاړ شو غي زمګ ډیر لوی عزت هم کوي او مینا می ور سره زمونږ نو په یو زړه کې دوه مینې نشي جمع کېدای د الله تعالی او د غیر د الله تعالی د الله تعالی مینا او د شیطان او د طاغوت مینا په یو زړه کې نشي جمع کېدای د دې لپاره علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبرې اجازه ورنکړه چې ته د ابو جهل د لور سره نکاح وکړه. نو خبر هم دا کوله چې د حلال او د حرام او اختیار د چا سره دی دا د الله تعالی سره دی. په دې کې کڅوک بل څوک شریک ګڼي چې یاره جزا زموږ حکومت مونږ ته دا خبره حلاله کړې ده چې سکار بکوي ډیر کارونه مونږ ته حلال کړي دي صحیح کړي دي دغه بٹن ټیک ده د حکومت حلال ول د حلال نه دي کم چې الله تعالی حرام لکه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان باندې وکړه شاهد حرام کړه د سچل شو چې یو بیبي خواله به نبی علیہ السلام تلو غیبور له شاهد ورکول نو دا سی بیا واقع دا سی وشو ان شاء الله تعالی په سوره تحریم کې بیا تذکرہ راشي دو بیبیانی ولګي دی یاره جستاره دی خلینه د مغافیر په نوم باندې اوسې زو دغه بوی راځي نبی علیہ السلام ویل چاته بوای نه خو زه بیا دغه شاهد نه خورم. الله تعالی سو په سوره را نازل کو سوره التحریم ورته ویل کیږي یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك وی نبی تا په ځان باندې غسولې حرام چې هغه پتا باندې شه حلال کړی دي الله تعالی حلال کړی دي. نو دغه د حلال او د حرامو د دې اختیار او دا بچا سره دا بد الله تعالی سره نو دا څلور کله چې موږ ومنله توحید فی الربوبیت په اولوهیت کې په اسماء او صفات کې او په حکم کې موږ تاسو په فیصله کې الله تعالی موږ تاسو یو وګڼو او بل مور سره شریک و نه ګڼو نو دا څه شو دا توحید شخه او دا په قران کریم کې د ټولو نه اهمه او بنیادی مسله هم ده
دا بیا د قران کریم دا د اسلامي حکومت دا هم په توحید کې راځي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع او تابعداري کول او په قران کریم باندې ایمان راوړل او په دې باندې عمل کول اخرت منل جنت دوزخ منل دا ټول عقاید عبادت روزي حج زکاتونه دا ټول چې موږ کوو دا د ست تقاضا دا ټول د توحید تقاضا ده نو په قران کریم کې د ټولو نه بنیادی مسله چې د نوغه توحید دی او دا موږ پوره ذکر وکړو ان شاء الله تعالی دا نور چې څومره عقاید دي هغه بیا موږ وخت سره چې د خپل په ځای باندې وایو د قران طریقه چې دنو دا خطیبانه او واعظانه ده موږ سره هم دا خبره کړو چې قران کریم د الله تعالی طرف نه لیکل شوی نو نازل شوی دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نازلېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تقریر په تور باندې بیا خلکو ته ویلو او قران کریم چې خپل عقاید ثابت کړي دي توحید ثابت کړه ده مسله پکې اساسي او بنیادی د توحید ته نو د توحید اثبات به مونږ وایو دا په سلورو طریقو سره کوي یو عقلی دلیل بل نقلی دلیل بل وحی او بل حلف قسم عقلی دلیل دا هغه ته ویل کېږي چې د عقل په ذریعہ سره انسان معلوم کړي لکه الله تعالی فرمایي الله تعالی زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي نور اوس پوګمې پیدا کړی دي وګوره دا نظام چلی نو دا سره دا عقلی دلیل دی په دې سره دا منل کېږي چې یاره دا نظام دی کې خرابې نشته نو څه چل دی الله تعالی شته دی بل نقلی دلایل هغه ته ویل کېږي چې سابقه کتابونو کې کم خبرې دی او دا غي ذکر په قران کریم کې وشي د غرنګي وحي دا ټول هر څه د وحي اقسام دي او حلف بعضی مسائل د مضبوطولو د پر الله تعالی په قران کریم کې مختلف ځایونو کې قسمونه خوړل دي نو د دینه یو خبره دا معلومیږي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قران مخاطبین څومره خلک دي دا څلور قسمه خلک دي یو مسلمانان دي سری نو هغه ته ویل شي دا خبره قران کې راغلي ده نبی علیہ السلام فرمایلی دا حدیث ده نو هغه څه کوي هغه خبره مني سکی نو چې عام مسلمان دی نو هغه لپاره څه کافی ده وਹੀ کافی ده یو بل سره ده هغه ملحد دی کافر دی مشرک دی ملحد دی الله سره مني نه هغه لپاره بیا عقلی دلایل به ذکر کیږي چې وګوره د اسمان چې پیدا شوی دی دا وګوره دا چا پیدا کړ د دې پیدا کون کې خو څوک شته کنه کریټر خو څوک شته کنه نو چې کریټر شته څوک نو هغه کریټر څوک دی هغه الله تعالی دی د غرنګي بعضی خلک داسې دي چې هغه سابقه امتونو سره تعلق ساتي لکه يهود او نصارا نو د عقیده قائل کولو لپاره بیا قران کریم نقلی دلایل پیش کوي او هغه په دې طریقه سره چې هغه زړو کتابونو کې څه خبرې دي نو هغه ورته ذکر کوي ګوره دا موسی عليه السلام تم دا حکم شوی عیسی عليه السلام تم دا حکم شوی او بعض خلک هغه ډېر خلک هغه هر څه مني نو هغه لپاره بیا الله تعالی قسم اخري په خبره باندې نو هغه حکم مضبوط شي په بیا عمل وکي دلیل عقلی یو محض عقلی دلیل لکه دا الله تعالی اسمان پیدا کړی زمکه پیدا کړی دا د ټول هر څه نظام چلای دا څه دی دا محض عقلی دلیل دی بل هغه دی دویم نمبر عقلی دلیل هغه چې سره د اعتراف د خصم یو سره د هغه ته عقلی دلیل پیش کوي هغه مني لکه مشرکانو ته الله تعالی فرمای نبی علیہ السلام ته وایي د مشرکانو ته وایا قل لمن فی الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ودا څه چې پازمانونو کې دي او دا څه چې پزماکه کې دا چا دي دا کافران هم درته وایي چې سيقولون لله دا د الله دي نو چې هغه ته بدا ویلا یا دا یاد د قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم چې د دې و اسمانونو د دې و زمکو د دې رب د دې هر سره رب څوک دی نو مشرکان هم دا ویل چې دا الله تعالی دی نو دې ته دلیل عقلی اعترافي ویل کیږي ښا د قرانګي یو بل دلیل نقلی دی نو هغه دلیل نقلی دا بیا په درې څلور قسمه باندې دی یو دا دی چې د سابقه آسماني کتابونو نه الله تعالی نازل کړي پاغي کې هم یو په قران کریم کې الله تعالی بیا تذکره وکي لکه په قران کې راځي واتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا الله تعالی فرمایي موږ موسی ته کتاب ورکړو عليه السلام او هغه د خلکو د بنی اسرائیل د لپاره ذریعہ هدایت ګرځولې و او پاغي کې مونږ ویلو چې تاسو به کارساز د الله تعالی نه علاوه بل څوک نه ګڼئ د الله تعالی توحید به منئ دویم نمبر دا دی چې سابقه انبیاء کرامو ته یو خبر الله تعالی کړي او بیا په قران کریم کې دوباره وکي خو نوم ذکر نکي لکه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون الله تعالی فرمایي ما ټول انبیاء کرامو ته دا حکم کړو چې د چا عبادت وکوي خاص زما عبادت وکوي عبادت کې بر سره څوک شریک نه جوړوي کله نا کله په قران کریم کې سره د دې چې د نبی خبره په قران کریم کې کوټ کړی شي د نوم سره لکه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم چې موږ نوح عليه السلام ته داسي وحي کړو
کله نه کله په قران کریم کې الله تعالی د ملائکو خبره چې دن وغه نقل کوي. الله تعالی فرمایي ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائکه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا. الله تعالی وايي قیامت کې موږ را فرشتي راجمه کو بیا به مرته وایي چې تاسو د چا عبادت ابو چې الله تپاکي موږ ستا عبادت انت ولينا ته زموږ سي مولا او زموږ رب. د قرانګي د دې زناور او وحوش دا زمکه باندې دا کم سيزونه ګرځي نو د دې بعضي اقوال په قران کریم کې چې دین واغه نقل دي او هغه حضرت سليمان عليه السلام واقعه چې حتى اذا تو على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هغه میګر سليمان عليه السلام چې کله لخر سره روان او هغه ویله خپل قوم ته ویله شروط نه نو زید سليمان عليه السلام او لخر روان دي د سینې چرته هغه ته پته نه یو تاسو مړ نه کی. نو سليمان عليه السلام بیا دغه خبري واورید او بیا تذکرہ او غلوی واقعه د خپل پځې باندې براش د قرانګ د نیکانو خلکو خبري چې دینو هغه الله تعالی هغه را ذکر کړی دی. لکه فرعون په دربار کې وسړیو رجل مؤمن به ورته ویلو او هغه خپل ایمان پټ کړو. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. هغه د موسی عليه السلام بارک خلکو ته ویلا و تاسو ګور هغه سړی وژنئ چې هغه وایي چې زمان الله تعالی رب زمان الله تعالی دی. نو دا د یو نیک سړیو د فرعون په وخت کې تیر شو هغه ذکر الله تعالی په قران کریم کې وکړو. یو د غرنګي حبیب نجار د کم تذکره چې په سورة یاسین کې راغلي د داغه تذکره د وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. د آیاتونه دی په وخت په زبانه بیا تذکره راشي دا هغه خبر دي چې هغه د هغه وخت کې د وخت پیغمبر په حمایت کې یو نیک سړی کړی چې حبیب نجار دا غي نومو مفسرینو ذکر کړی دی. نو کله نه کله د نیکو خلکو خبرې هم قران کریم چې دین هغه ذکر کوي. د قرانګي په قران کریم کې یو بل خبره د پاغي منځان پوي کې نو بیا به تاسو په شک کېږئ نه. نسخه بعضی احکامات الله تعالی سکی منسوخ کی. نو دا نسخه چې نو دا بیا په دوه قسمه باندې وخه وما ننسخ من آیه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. الله تعالی قران کې فرمای به مونږ دا نه یو آیات چې کله مونږ منسوخ کوو نو یاد شي چلو شي چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه شو هیر بکړې شو او کله نه کله په قران کریم کې آیاتونه موجود دي خدای په ځای بل حکم نازل کړی شو. دا سورۃ الاحزاب چې دی کنه د دې باره کې د مفسرینو رائے ده چې دا سو دا د سورۃ البقره عمر وګت سورته خو بیا غسه شو منسوخ شو. منسوخ التلاوت هم ده منسوخ فی الحکم هم ده. تلاوت هم منسوخ شوی ده او حکم هم منسوخ شوی ده. کله نه کله د چلو شي په قران کریم کې آیاتونه خو موجودي خدای په زبان نور آیاتونه هغه کې بیا دا امام سیوطی رحمه الله وایي چې 214 آیاتونه چې دین دا منسوخ دي. ابن جوزی چې ده هغه 242 آیاتونه یادای چې دا منسوخ دي. امام شاه ولی الله رحمه الله هغه 15 آیاتونه یادای پاغه کې د سوره نساء آیت نمبر 15 16 اول نمبر سوره نساء راوړو صفحه نمبر 73 پاغه کې د 15 او 16 نمبر آیت چې کوم ده دي هغه زنانه بارکه دي چې چا نزینا وشي دا غي بارکه دي. نو دغه حکم الله تعالی ولویل چې تاسو کله وینئ دا څوک ویني چې هغه زنا وکي نو دا په خپل کور کې بند کړي یا د مرګ راشي یا د الله تعالی بل حکم نازل شي. نو هغه بیا په سورۃ النور کې دا غي حکم الله تعالی نازل ک چې دغه خلکو له سو کوي په کوړو باندې دا وایي او بیا دا په حدیثو په ذریعہ باندې چې کم خلکو نکاح شوی کنه او هغه بیا زنا وکړي نو بیا دا غي د وجنې حکم دی. او بعضی مفسرین دا فرمای چې دا د سورۃ النور یو آیت او الشیخ والشیخه اذا زنایا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. دا سي آیاتو وس دا آیات حکم پاتې دی او تلاوت سره منسوخ شوی دی. دا قرانګي امام شاه ولی الله سے فرمای چې د سورۃ النساء آیت نمبر 43 دا په سورۃ مائده په آیت نمبر 90 باندې چې دین هغه منسوخ کړی شوی دی. سورۃ النساء آیت نمبر 43 کې دا دی چې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. مؤمنانو تاسو په دې حالات کې منځ دی کېږئ مانځه ته چې تاسو څه نشکړي. دا د څه چل شوی چې لوی صحابي هغه ټیم سره شراب نو حرام کړی شوی هغه سبا مستمخ کې شو د شراب په حالاتو کې چې کم څه حرام نه نو هغه بیا د اسلام ماته ښه نو هغه په سورۃ دا کافرون قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دغه کې خطا شو د الفاظ ګډوډ ویل
نو دغه نه بعد د آیت الله تعالی نازل کو چې ګوره د نشي په حالت کې به بیا څه کوي موږ بنه کوي دغه نه بعد په سورته مائده آیت نمبر 9 نازل شو چې نشه سره دا ټول حرام ده نو اول پاغه حکم کې تدریجي حکم راتلو بیا څه شو د آیات څه شو منسوخ شو د قرانګي د سورته انفال آیت نمبر 65 دا په آیت نمبر 66 باندې منسوخ دی اولنې الله تعالی حکم دا کړو چې یو مسلمان بل سو کافرانو مقابله کوي د لسو که یو مسلمان اول کې حکم داو که د لس کافرونو وتښتید نو صحیح ګناګار به ښه په میدان جنگ نه تښتیدل دا یو ډیر لوی ګناه ده نو سبکه د لس کافرونو باندې تښتي بیا الله تعالی سانتیا راوسته او دا حکم وشو چې وسه چل بکې دو کافرانو چې د مقابله لراله کنه نو هغه سره مقابله کې ښه که ودی شو او غازی شو خو ډیره خبره ده او که غازی نشوي شهید بشي سبا شي خو تخت به د دوه کافرونو نه چې درې شو بیا ځان ته ګوره که مقابله دی کول شو خو کټیک دا کنه جو شو کول نو بیا انسان تلم شي ښه بیا د غدریونه چې دینو مقابله پر خودله او اغینه ځان بچ کول چې دینو بیا په شریعت کې جایز دي ګناه نه ده عزمت ده چې مقابله له باول ځان تیار کړو چې کله لاړې ک بیا سلو او کزرو بیا بسکه بیا په شان راځي ښه دا غیرت خلاف خبرې دي نو دا سوره انفال د آیاتونه بیا په سوره احقاف آیت نمبر 12 په آیت نمبر 13 باندې دغه شوی دی هغه کې د سوچ نه منافقانو بتنګول کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام بناسو کنن دیو بتنګاوي نو دې چل به وکړو چې را بل نبی علیہ السلام ته ویل رجی تاسو سره زموږ کار دی راځي چې خبرو لا بڑا سي نبی علیہ السلام د ټیم خرابو الله تعالی په دې باندې حکم جاری کړ چې تاسو نبی علیہ السلام سره خبرې کوئ نو اول بس کوئ صدقه به ورکوئ نو په دې آیت باندې صرف یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عمل کړی دی نور په امت کې چا عمل نه دی کړی ښا علی رضی الله تعالی عنہ ځل صدقه ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره میلاو چې کله بیا پته ولګی چې یاره د منافقان اوس نور تنګول نه کوي هغه نه بعد بیا الله تعالی چې د حکم نازل کړ چې اوس که تاسو صدقه نام ورکوي خو چې تاسو زړونه صفای نو تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره میلاوي دي شي نو دغه آیات منسوخ شوی دی په دې باندې صرف علی رضی الله تعالی عنہ دا دغه خصوصیت د چې هغه په قران کریم باندې دغه آیات باندې عمل کړی بل دا چې د سورۃ المزمل 1 2 3 آیاتونه د په اخري آیات باندې شیدانو هغه منسوخ شوی دی هغه کې الله تعالی فرمایي ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا چې نیم یاد دین لګ زیات او بیا الله تعالی په اخري آیات کې دا فرمایي چې ثلثي الليل تاسو چې کم خلق دي د درېمه حصے یا د دینه کم چې تاسو څومره یې نو هغه سو کوي تاسو تهجد کوئ او بیا فقره او ما تيسر من القرآن هغه د آیات کې ویل شو چې تاسو ته کم ځای اسانه نو هغه په قران کریم کې وایي نو دا 15 آیاتونه د شاه ولی الله سے په نسبت باندې نو دا منسوخ دي البته یو دا آیات ده وصیت چې کوم آیات ده نو هغه کې بعضي علما کرام فرمایي چې د آیت المیراث باندې منسوخ ده سو کوی چې نه دا منسوخ خو نه ده خو بلکې دا وصیت دا حکم دا چې کم خلکو د پاره حصے مقرر کړی شوی دا غي باره کې وصیت د وارث د پاره نشته ښه دا سړی چې هغه د خپل زوی د پاره د خپل مرګ نه بعد وصیت کوي نو دا وصیت نشته قران کریم چې چاله صحیح سور کړي د نوغي کې به بیا وصیت نه چلی یا وصیت سړی د انسان وارث نه دی لکه اوس نیکه بابا دی او داغه په ژوند کې داغه زوی مړ شو وصی پاتې دي نو بیا خو پته ده کنه چې رسته بلانجه کیږي ځامن به ورلنه ورکه ځکه ورته وایي چې شریعت کې نشته نو داغه د پاره په نیکه بابا باندې بیا سړي په کار د چې هغه د نوسو د پاره د وصیت وکي ښا چې یاره زما د نوسو له دومره حصہ ور کوي نو کاغه بیا وصیت وکي نو د ټولي وصیت بیان شي کولای بیا صرف د درېمه حصے 33% حصے چې دنه هغه بیا څه کولای شي 33.33 د دې وصیت کولای شي د دینه زیاتی کړه نو هغه هم 33.33 تر راځي ا د دینه کم کړه هغه بیا وصول ور کولای کیږي ښا او دغه وصیت کا چاپټ کو یا دغه وصیت باندې چې عمل ونه کړي دغه انسان بیا ټول لوی ګناګار دی ښا نو د نیکه بابا په وصیت باندې یا دغه یو مثال دی نور چاره ملکېدو هغه د چاره پر وصیت وکړي چې یاره زماره مال نه بدومره مال پلان کې لور کوي هغه به ور کولای کیږي نو بعض علما کرام وایي چې دا منسوخ دی سو کوي چې نه د دې آیات تخصیص شوی دی دغه یو سورۃ الکافرون قل یا ایها الکافرون کې اخره کې راځي لكم دینکم ولی دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اول حکم وشو و دې کافرانو ته وایي چې تاسو خپل دین او زما خپل دین د مکه دورو jihad وکړل نه وراغله او سو کوي چې تاسو په خپل دین باندې عمل کوئ او زه په خپل دین باندې عمل کوم نو سوا بیا په آیت الجهاد بیا الله تعالی فرمایلی وقاتلوا المشرکین کافه د ټول مشرکانو سره څه چلو کوي jihad ور سره کوي څه کمی پوری تر دې حتی تضع الحرب اوزارها تر دې پوری چې د خپل هغه وسلو غورځي او تسکش ټیکس او جزیه ته چې دنه تابع شي هغه وخت پورې بیا سکیږي کافرو سره به jihad کیږي نو بعض علما کرام فرمای چې دا سورۃ الکافرون هم په آیت الجهاد باندې سره دا منسوخ شوی دی
اوس د تفسیر قران طریقه مونږ به تفسیر څنګه کوو او د دې ضرورت ولې په قران کې الله تعالی فرمایي دا ډېر آسان کتاب دی سره نو بیا د تفسیر ضرورت ولې راغی تاسو ته د دې پته شته تفسیر مونږ ولې کوو دا مونږ تکلیف تاسو به تکلیف کوئ راځي به ټایم به ورکوي دا مونږ ولې کوو د دې ضرورت سره قران کریم واقعي آسان کتاب دی چې مونږ زده کړل نو تاسو ټول څه کولای شئ مونږ ټول زده کولای شو خو قران کریم دا یو ډیر لوی جامع کتاب دی مونږ تاسو سيو عجم یو کله نه کله د قران په بعضي الفاظو په معنا باندې نه پويګو نو د دې لپاره د علماي کرامو د تشریحات سره دا غي ضرورت لکه یو صحابي په رمضان المبارک کې هغه آیات وکړه چې حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هغه د آیات واوریدو چې کله تاسو سپین تار او تور چار جدا کړئ شي نو څه وکړئ حقي پوری تاسو پښمنه کولای شئ نو هغه ځان سره تارونه یې خوخه یو تور یو سپین چې کله ورته ښکارا شو چې را دا تور د سپین هغه ټیمو پوری خوراک وکړه کنه راغی نبی علیہ السلام ورته خو ډیره خطر دغه وکړه نبی علیہ السلام او خندل بیا هغه ته ویل د تور دغه نه مراد ده صبح کاذب مراد ده د سپین تار نه مراد ده صبح صادق مراد ده نو د دې د وجنه د قران کریم د تفسیر ضرورت سره دا په قرون اوله کې مو بعض خلک وایي رجی تاسو را سکالران چې کوم دي به وایي رجی عمر فاروق صاحب تفسیر ولې نه دی لیکلی دغه رنګ بل مفسر ولې تفسیر د صحابو کې تفسیر ولې نه دی لیکلی نو هغه ټایم کې د څه چې خلکو ټول تر قران کریم په مفهوم باندې هغه ټول خلک پویدل ښه هغه زمانه کې نازل شوی ور سړی به منزل راتلو خزیبه منزل راتلی ماشومان به راتل زنانه ټول براتله هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قران اوریدو او چې کوم خبري باندې بنه پوی د نبی علیہ السلام نه وي تاسو کو بیا په روسته زمانه کې د تابعین او د تبع تابعین په زمانه کې د خبرې ضرورت راغی چې یره د قران کریم باندې پوی چې د نو دا ګرانه ده نو د دې د وجه بیا مفسرون لوی تفسیرونه لیکلي دي هغه باندې قیامت پورې بکار جاری قران چا پوره نه کخه د تفسیر نو دا د تفسیر ضرورت دی چې موږ تاسو په هر حکم باندې کله نه کله نه پویګو د دې د وجه نه موږ تاسو ته د علماي کرامو سره دغه د تشریحات ضرورت راځي اوس تفسیر قران بسنګ کو نو د ټولو ناول خطر طریقه دا چې د تفسیر د قران په قران کریم سره وکړي شي تفسیر القران بالقران لکه موږ تاسو په سوره الفاتحه کې وایو کنه چې اهدنا الصراط المستقيم منتسم لا روخه نو دا ټول قران کریم دغه آیات سره د دې تفسیر دی بیا نو دا سره قران کریم دا قران کریم په ذریعہ سره تفسیر کول یا صراط الذين انعمت عليهم منعم عليهم هغه خلک چې پاغي نام کم شوی دغه کم دي بیا رسته تذکرہ براشي اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انبیاء کرام او شهدا او صالحین دغه خلک چې دینو دا منعم عليهم دي بیا مغضوب عليهم سوق دي نو بیا هغه بیا مختلف تذکرہ چې د بیا په قران کریم کې راغلي ده نو دا قران کریم د ټولو ناول په پس کېږي تفسیر بالقران تفسیر القران بالقران بکېږي د غرنګي تفسیر القران بالاحاديث الصحيحه په صحیح حدیث سره بل قران کریم چې د موږ تاسو سکو تفسیر کوو لکه الله تعالی په قران کې فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى تاسو د ټولو منځونو حفاظت وکړئ خو د صلات الوسطى پکې لازمي وکړئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی د تشریح دا نقل کړی شوی دا چې مازیګر موږ د صلات الوسطى ده په سوره احزاب په موقع باندې نبی علیہ السلام دا فرمایي د غرنګي تفسیر القران او په تفاسیرو کې کتا سو د دې متعلق ول غواړي ابن کثیر صاحب د دې بیا ډېر التزام کړی دی تفسیر القرآن بالاحاديث الصحيحه د دې التزام بیا تفسیر ابن کثیر کړی د غرنګي تفسیر القرآن باثار الصحابه د صحابه د اقوال مطابق تفسیر کول لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ډېر لوی په تفسیر کې اقوال را نقل دي مجاهد ابن جبر دغه شاګردو دغه نه را نقل کړی دي د قرانګي تفسیر قرآن به اقوال التابعین د تابعین په اقوال باندې د قران کریم تفسیر کول او د غیبه موږ حسن زن د ساتو چې هغه صحابه کرام نه زده کړي ځکه الله نبی علیہ السلام فرمای خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بل د تفسیر القرآن بالعربيه الفصحى د فصیح عربی یو سړی د عربیه دبر اولی او د غیبه په ذریعہ باندې سو کی د قران کریم تفسیر وکي او بل تفسیر القرآن بالعقل السلیم یا تفسیر بالرائے چې انسان خپل د تدبر او د سوچ په وجه باندې قران کریم سو کی تفسیر وکي خدای دې بدو قسمه لکه الله تعالی فرمایي چې دا کتاب سره دا د تدبر او د سوچ او د فکر د پاره دی نو چې څوک فکر پکې کې خو ته به معنی مفهوم به ذهن ته راځي کړه د کتاب تفسیر ولې کې دم خو دې کې دوه قسم دي یو تفسیر بالرائے د خواهشات مطابق دی
د کله کم چې منکرین حدیث ځان ته اهل القرآن وایي او دی وی کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به تور ډاګي چې نو دنیا ته تشریف راوړل صرف قرآن راوړل دی بیا پکې د تشریح د قرآن د نبی علیه السلام د حدیثو ضرورت نشته دا به موږ د ځان نه کوو نو بیا خو د خپل تبي د کله د معجزاتو نه منکر شي او کله د یو شي نه منکر شي دغه ته څه ویل کېږي تفسیر بالرای خدا د خواهشاتو مطابق دا دغه تفسیر بالرای چې څوک کین نو دغه په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من قال بالقران برأي فليتبوأ مقعده من النار چاته ځان د قران کریم تشریح وکړه کنه نو د څه وکړه ځان د پاره په جهنم کې ځای وګڼو ها بل دا دی چې تفسیر بالرای انسان خپل سوچ او تدبر وکي خو په اخلاص په